په سوشل میډیا د تورګل مهم دومره زور اخیستی چې تېره ورځ د سوات په ستر ښار مینګوره کې عوام په ګڼ شمېر سره د احتجاجي مظاهرې په شکل کې راوتي او د احتساب نارې لګولې. دغه خلک غواړي چې د انتخاب نه مخکې دې احتساب وکړی شي. د تورګل پوسټونه په سوشل میډیا دومره وایرل شوي دي چې د یو تحریک شکل یې اختیار کړی دی. په دغه موقع باندې احتجاجي مظاهرې ته ویناګانې کوونکو په خپلو خبرو اترو کې د احتساب مطالبه کړې او خبرې کړې دي او ویلي دي. ځینو ته د هرې طبقې سره تعلق ساتي. زه ګورم دلته کې دا غونډه یو غیر سیاسي ده. دلته کې د پارټیانو هېڅ قسمه اکټیویټیز نشته، سپورټ نشته. یوه ناره ده، یوه خبره ده چې موږ په خپله خاوره د احتساب غواړو. تورګل په ذکر کې تصمیم پیش کوم دا خبره ورځونه وکړه که هر څوک دی خو په کار دا ده چې موږ ټول خلک او د هغه مټې جوړ شو او د هغه اواز جوړ شو. دا نن یو تورګل دی، سبا به دا دوی، بل ورپسې لسي، بل ورپسې څوک دی؟ تورګل امجد علي صاحب دی. تورګل څوک دی؟ تورګل شهزاد عالم بابا دی. تورګل څوک دی؟ تورګل امجد علي صاحب دی. تورګل فضل خالق دی. تورګل دی. تورګل هلال دی. تورګل شیر خان دی. تورګل دا ټول دی. زنده‌باد. تورګل د یو فرد نوم نه دی. تورګل د یو سوچ نوم دی. تورګل د یو ویژن نوم دی. تورګل د یو روښانه سباون نوم دی. هغه میدان ته راولئ او که چا کرپشن نه یې کړی هغه به پاک شي. زه د ټولو ساتیان ته وایم چې هغه راشي دلته. ډېره مهرباني، ډېره مننه. لپاره اسلامیانو کله ویلو دا د تورګل په نوم باندې ده، هغه د سپین ګل په نوم راغلی. په یو صورت باندې قابل قبول نه ده. موږ له پتا غواړي چې موږ د احتساب په نامه باندې په ټولو سوات کې په اووه تحصیلونو کې پتا غواړي چې موږ جلسې وکړو. دې ځوانانو ته خواست کوم چې د جومات په جومات باندې څنګه ورسي پکار دي چې دې په شهدا پیکیج کې واچوي چې ته کم از کم کمپنسیشن ورته میلاو شي. زیاتې شوی دی. دهشتګردي چې عمله وشوې وه په پېښور کې په پولیسو باندې اولنی سیاست وه چې په دې چوک باندې ما د دهشتګردۍ خلاف اواز پورته که یو طرف ته د تورګل د دغه انکشافاتو په حوالې سره خبرونه خورېږي چې په دغه کې هیڅ صداقت نشته، نو بل طرف ته عوام هم د احتساب مطالبه لري او پکار ده چې د دغه MPs او MNAs احتساب وکړی شي او آینده الیکشن په صفا طریقه باندې وکړی شي. هدایت الله اظهر، سلام نیوز، سوات.